تاسو ته د خدای پاک دا نن ورځ بختوره کړي. الله پاک دې تاسو ټول کارونه وکړي. هغې زمانې کې کوم عالمانو او تاسو طریقونه پړاو کړي نه دي چې کله د هندوستان پاکستان تقسیم کېدو ډېر مسلمانان ورکې مړه شو، ډېرې وینې تویې شوې، ډېرې قربانۍ سره د ملک جوړ شو. بیا زه په صدر کې وم پېښور کې د مولانا اشرف علي تانوي صاحب خوریه و، احتشام الحق صاحب نوم و. زه ورته ناستم، هغه وویل قسم مې په خدای وکړو چې پاکستان رمضان کے مہینے میں 27 رمضان شب قدر میں اللہ نے ہم کو دیا ہے. پاکستان چې کله جوړېدو د روژې میاشته وه، د روژې 28مه وه، د شوکت شپه وه. الله تعالی موږ ته دا ملک راکړو. د مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه خاص سړی شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د پاکستان جوړول مسالې کې شریک و. نو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت الله علیه یورپ نه امریکې نه چې څه وخت راوړو نو تور سار و، ټوپۍ په سار نه وه، کوټ پتلون کې و، خو هغه علماو سره کېناسته پاڅېده و. د اهل سنت والجماعت په طریقې باندې لمونځ زده کړو، بیا لمونځ پابندي سره کولو، بیا په سر باندې هغه ټوپۍ کېښوه چې تاسو نوټ کیا نن ګورئ چې هغه په سر یې پټ دی. قائد اعظم رحمت الله علیه یورپ نه انګریزي لباس کې راغلی و، خو د هندوستان د پاکستان عالمانو هغه ته ټوپۍ ور په سر کړه، هغه ته شیرواني ور وغستوله، هغه ته پاجامه ور وغستوله، یو ښکلی شکل یې ترېنه جوړ کړو. زه یورپي ملکونو ته لاړم، د 45 ملکونو بادشاهانو یو صدر و، احمد خان ته نوم و، هغه سره مو ملاقات کولو. نو حال کې مونږ ناست وو، هغه مونږ ته پاکستاني لباس یې جوړ کړو، راغلو شیرواني یې اچولې وه، سپین پرتوګ یې اچولی و، د جناب کیپ یې په سر و، او مونږ ته یې سلام وکړو. نو مونږ ته پکار دی غلطي خو مونږ نه کېږي. زه به خبره ته وکړم، تاسو یې په ځان باده نه کوئ. مونږ طالبان وو، د جمعې په شپې به مونږ ټیمه ګړبولو، نعتونه بایلو، غزلې بایلې. نو مو په خپله غزل ویلې، تاسو ته به څنګه وایو؟ خو بیا سبق به مو ورسره ویلو، علم به مو ورسره کولو. نو ټیمونه ما ګړبول، کتابونه ما ویلو، خو د کتابونو نه برکات دی چې زه نن تاسو ته ناست یم، تاسو ما ته ناست یم. نو موږ به دا خدای سره لوز کوو چې موږ به خپل منځ کې مینه محبت ساتو، قوم پرستي به نه کوو، مذهب په نوم به جنګونه نه کوو. تاسو ته ما اپیل دی دا دې ورسېږي چې کوربې کې امن پکار دی چې راشي. د شیعه سني نامې ختم به کوئ، دا ووینځئ. تاسو خپلو خبرو کې باره کورمه، لاره کورمه، سنټر کورمه الفاظ استعمالوئ. ما دا یو شعر ویلی و چې علي منو، علي منو خو یا علي د افتراق ټکی دی. افتراق منه فرقه بازی. علي منو خو یا علي د افتراق ټکی دی چې مسلمان جدا کوي، دا د نفاق ټکی دی. مونږ ته جوړ کړی پاکستان اشرف علي استاد دی. اشرف علي د قائد اعظم محمد علي استاد دی. نو زه به وایم چې پاکستان تاسو به ټول وایئ چې زنده باد. Vamos